او حدیث هم داسې دی. ګورئ یو دی شپې یو دی ورځې. شپې چې کوم دی په احادیثو کې شپې دا د رمضان کریم چې کومه اخیرنۍ عشره ده شپې لس شپې د هغې بهتر دي د رمضان کریم او ورځې چې کومې بهتر دي په ټول کال کې دا د ذوالحجې اولنۍ لس ورځې دا بهتر دي. د ورځو بهتروالی د ذوالحجې د اولنۍ لس ورځو په حدیث کې دی او د شپو بهتروالی د رمضان کریم د اخیرنۍ عشرې چې کومې لس شپې دي الله په نس باندې هغه په ټولو شپو کې بهتر دي او ورځې د الله په نس باندې د ذوالحجې د اولنۍ لس ورځو فضیلت چې کوم فضیلت دی د ورځو په غون کال کې پیغمبر علیه السلام فرمایي دومره د فضیلت والا ورځې الله جل جلاله نه دی پیدا کړي. او زار ته حدیث وایما د امام بخاری حدیث ته اور روایت ته عبداللہ ابن عباس نا رضی اللہ عنہ رئیس المفسرین د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د ترزوی پیغمبر علیہ السلام د کورنۍ اهل بیت علیهم السلام کی یو جلیل القدر صحابی یو لوی مفسر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. امام بخاری فرمائی عبداللہ ابن عباس نے روایت کرے دے. عبداللہ ابن عباس فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې کوم یو انسان د ذوالحجې د لوی اختر د میاشتې اولنۍ لس ورځې په دغو ورځو کې کوم یو انسان نیکی وکا. ګوره دا یاد لرئ دا نیکی چې هر قسمه نیکی که 2 رکعاته منځي که د قرآن تلاوتی که درود پاکی که ذکر و اذکاری که خیرات او صدقی که بل داسې مختلفی که د شپې قیامی که د پلار مور سره احسانی که د ما تحت خلق سره شفقتی که هر یو قسم نیکی بس نیکی نبی علیہ السلام فرمائی بخاری حدیث تے چې کوم یو انسان د ذوالحجې اولنۍ لس ورځو کې نیکی وکړه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا دومره محبوب نیکی ده چې په غون کال کې په نور ورځو کې انسان هر قسم نیکی وکړه په نور ورځو کې خود په دغه ورځو کې چې کوم نیکی وکړه الله جل جلاله ته دا نیکی د نور ورځو ټولو نیکیو نه زیاته بهتر ده. پیغمبر علیہ السلام زیاته بهتر ده احب الی الله ټولو نه زیاته محبوب نیکی په دغه لس ورځو کې ده. نو صحابه کرام یو تپوس ترکا پیغمبر علیہ السلام لا دا خبر از ما استاد لپاره مضبوطی ورته فرمایي چې یا رسول الله مبارکه کہ یو انسان په نور ورځو کې جهاد وکا څنګه دا جهاد ډیر فضیلت دی ډیر زیات. پیغمبر علیہ السلام فرمائی مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فتمسه النار. پیغمبر علیہ السلام فرمائی انسان دومره جهاد للاړ دومره ساعت چې خالی د جهاد په میدان کې اخپا ګرجمن شوا بس د جهاد د میدان د ګډ د پخپه باندې وګرځید او کور ته راغی دومره جهاد خو یو قدم یې کې خو د خپیا ګرجمن شوا او کور ته بیرته راغی. پیغمبر علیہ السلام فرمایي د دومره جهاد فضیلت دومره دی چې اور د جهنم په د باندې حرام شو. او بیا څه فرمایي یو ورځ یا یو شپه چوکیداری د جهاد په میدان کې پیغمبر علیہ السلام فرمایي خیر من الدنیا وما فیها دنیا او چې په دنیا کې څه دي د غټولو نه یو شپه چوکیداری د جهاد په میدان کې نبی علیہ السلام فرمایي هغه بهتر ده دنیا ما فیها نه بهتر ده. بیا جهاد کړل او شهید کېدل او الله د رضا لپاره د ډیر فضیلت دی. نو صحابه کرام هم دا خبره مضبوطی ورته فرمایي یا رسول الله تاسو فرمایل چې په دغه لس شپو د ذوالحج ورځو د ذوالحجې کې چا نیکی وکړه د نور ورځو د ټولو نیکیو نه بهتر ده. یا رسول الله مبارکه که په نور ورځو کې چا جهاد وکړه
او په دغه ورځو کې عام نیکی وکړه عام نیکی 2 رکعات منځ او تلاوت نو یا رسول الله دا نیکی د هغه بل ورځو جهاد نم بهتر ده پیغمبر علی السلام ورته فرمای نعم او صحابه که په نور ورځو کې جهاد وکړه او په ذوالحجې 10 ورځو کې عام نیکی وکړه برابر نه ده دا نیکی د الله په نس باندې د هغه ورځو د جهاد نم بهتر ده ورته نور یې شي بهتر کستا ده پاره څومره ثواب الله جل جلاله تعالی پاغه باندې درکا د عام ورځو جهاد نم د دغه ورځو د ذوالحجې د اختر د میاشتې اولنې 10 ورځې نو تکړه شي ملا هغه ته اوتړي په دې کې څوکړې په دې کې نیکی وکړي تسبیح وایه تسبیح سبحان الله تحمید وایه الحمدلله تهلیل پکې ډیر وایه لا اله الا الله دا درې او دام حدیث ته ہدایت در امام طبرانی دا حدیث روایت کړی عبد الله ابن عمر نا عبد الله ابن عمر فرمایي رسول الله فرمایل رسول الله می فرمایي چې په دغه ورځو کې د ذوالحجې اولنې ډومبنې 10 ورځې چې دي په دې کې عمل الله تعالی ته ډیر محبوب دی تاسو په دغه ورځو کې کثرت وکړئ کثرت ډیر څو وایي تسبیح وایي ډیر څو وایي تحمید وایي ډیر څو وایي تهلیل وایي تسبیح سبحان الله تحمید الحمدلله تهلیل لا اله الا الله لا اله الا الله دا تهلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د دې کثرت وکړئ دا ډیر وایي دا اغه نه کوي چې په عام ورځو کې وایي هغه عام دي خو چې په دې ورځو کې وایي دا خدای پاک ته په یو خاص فضیلت باندې قبول او منظور دی بیا دا حضور مبارک ما او پتا باندې څومره پیر زوینه ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک بما او ته څه شی وخی هغه شی چې په کوم شی باندې زما او ته ثواب زیات ملاويږي ځکه چې په خپل امت باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر پیر زوینه ده